الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چې یو انسان ایمان راوړو دی مسلمان شو، د ایمان سره سره د په بدن د په مال د په اولاد کې د رب العالمین د پاره څه قربانې لازمي دي. دی به په خپل وجودم د الله د پاره تکلیف تیری، خپل مال کې بم د الله حق منی، خپل بچی بم د الله په حکم د الله تابعداري تراړی، الا بده کامیابی. او کدی وای چې یوازې کلمه ویم پدې بز کامیابی حاصلوم، مقصد ته برسم، او بل بزس په مال کې یا په بدن کې د الله د پاره قربانی ورنکم، نو دی په غلطه ده. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، د خلق دا خیال دی چې بس مونږ ایمان راوړو، وهم لا يفتنون، او د دې ایمان سره سره به زمونږ په بدن یا زمونږ په مال سره امتحان را نشي او مونږ به کامیاب شو. وی دا سوچ د خلکو غلط دی. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او د هغه په صحابه او په مبارک وجودونو چې دغه اسلام او دغه ایمان د پاره کم تکلیفونه تیر شوی دي، هغه مبارکو نیازبین وجودونو الله تخوخ خلقو چې هغه دا تکلیفونه برداشت کړی دي، مونږ به څوک یو چې مونږ باغه برداشت نکو. دې زمانہ کې په مسلمان یو لوی تکلیف شروع دی، تاسو محسوسوي به په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په چیچنیا کې، په فلسطین کې، ځای په ځای نو دا بعض انسان لکه دا راشي چیرې دا مسلمان خو الله تخوخ دی، دا ولې دا تکلیفونه پې راځي؟ نو دا تکلیف په مسلمان د کافر د طرف نه راتلل، دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا مسلمان د الله خوښ نه دی. یعنې د حضرت بلال رضی الله عنه تکلیفونه ځان ته رامخکې کې. حضرت بلال رضی الله عنه په وجود څومره تکلیفونه تیر شوي دي. دی اوم مسلمانو شپږ کسه د ده نه مخکې او په اوم نمبر مسلمانو، یعنی هغه وخت کې د مکې مکرمې د مسلمانانو تعداد اوو، شپږ کسه نورو یو وسره حضرت بلال رضی الله عنه په مخ د ځمکه مسلمانی په دغه اوو کسانو کې وه، او اوم نمبر پکې حضرت بلالو، او دی غلام دی. ګورې په مکه مکرمه کې یو لوی سردار دی امیه، داغه غلام رہے د بل وطن مسافر، تر دې حد پورې چې پیدا شوی په مکه کې دی
خو مورې وینځه ده، پلار یې مریی دی او د حبشې سره تعلق لري. د حبشې خلق اوسم تک تور تور وي او لوړ دنګ خلک یې په دې حج کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به تاسو لیدلی دي، مکمل تور وجودونه لوړ دنګ. د حضرت بلال رضی الله عنه وجودم تاریخ چې لیکن هم دا لیکي چې لوړ دنګ سړی و، د رنګ نه تورو، ویښتې ښه ګلګوچي او غټ نو سرب نو، نری وجود و د امیه غلام. نو چې کله د ایمان راوړه او نبی علیہ السلام یې اومنه او بیا نبی علیہ السلام مبارک وته دا تعلیم ورکړه چې الله یو د شریک نه لري، د هغې اعلان یې وکړ، نو د خپل مولا امیه کېنو. وی تام د دې پیغمبر مرسته وکړه؟ ویو زمون خدایان دې پرېښودل؟ ویو بلکل مې پرېښودل. د چا عبادت کې؟ وی دا هغه واحد ذات چې هغه شریک نه لري، زمام خالق دی، د ځمکې اسمانونو د کائنات هم خالق دی، او دا کم بوتان چې تاسو د کمو کاڼو نه جوړ کړي د دغې کاڼو خالق هم دغه رب العالمین دی. د ژوند او د مرګ مالک دی، د روغې او د رنځورې مالک دی. ژوند، مرګ، روغه، بیماری، تکلیف، دا تکلیف لرکول دا د هغې ذات چې کم ذات دا ارسه ټوله دنیا پیدا کړې ده، هغه یو ذات باندې زما ایمان دی او هغه یو الله منم، د هغه نه ما سوا بل خدای بل الله نه منم، بل معبود نه منم. هلکه ټینګ به نشي ګورئ بس صبر سوچي. نو دی به بوته صاحب او د مکې مکرمې په کوڅو کې به ورپسې ماشومان لګیا کړل، هغې ماشومانو په چوکو به وو او زغلو به واړه به ورپسې و، چا په کاڼو به ویشته، چا به په چوکو وو. تاسو اندازه ولګوئ چې یو مشر سړی وي او ماشومان ورپسې الاګانې وباسي او په چوکو یې وی، په لختو یې وی، په کاڼو یې وی، او د مکې په کوڅو کې زغلی. د هغه تکلیفونو سره او د والو ټکولو نه علاوه بېعزتي څومره شوه. لیکن د دې سره سره چې ده به غزار خوړه په لرګي باندې یا په کاڼي، نو ده به دا نه وي چې وی مړ شومه، وینه به ترې بیا دا به نه وي چې وی مړ شومه. ده چې به غزار خوړه او څونه تیز غزار به ده به وي الله احد، الله یو دی. چې بیا به غزار ورکو ده به بیا آواز کو الله احد، الله یو دی. نو بیا به د مکې مکرمې نه بار وویسته او په شګو به سملو او غټ د غټې غټې تیږې ګټې دا به په دې سینه د پاسه والا کېښودې، ګرمې تیږې ګرمې د مکې مکرمې د نور او د هغې د تو نه دی الله وساته. هوا یخه ده، سوری یخ دی، خو نور یې دومره ګرم دی چې نور ته سړی ودرېدی نشي. په هغه نور به په ګرمو شګو سمله او په سینه به وله ګټې کېښودې او د خلکو به تماشه کوله. دې غریب به بېهوشه شو، نو چې پته به ولګی چې دې خو اوس مري، نو زر به یې ته ګټې لرې کړې، اوبه به پې واچول، راپا به سو. تر دې حده پورې پکې لاسونو کې به وله پړي واچول او ماشومانو ته به یې راکاږې په دې ځمکو باندې. لیکن سره د دې نه هغه د دې خپلې ژبې د دې خولې نه د الله نوم ګورې نه دی لرې کړی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي، یو لوی آیات دی، که یو سړی مجبوره شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، مجبوره شي یو سړی یو کافر وجنی تکلیف ولا ورکي، نو کدی دا هغه کافر نه ځان خلاصوي او په دې ژبه د کفر کلمه وایي، یره پړه کې مسلمانی وي، وی دا خیر دی. زمونږ د علماو ته رخصت وایي، خیر دی کافر مخکې که د کفر خبره دی اوکړه ته بچ کې ځان ته خلاصه، بیزته کوي دی، وحی دی، وجنې دی، خو چې پړه کې دی ایمان پروت یړنه نو باسې، د هغه نه ظاهري ځان ساتي، خیر دی. لیکن بل طرف ته که یو سړی وي چې نه د خولې نه هم کفر نو باسم، ما د ملکي د مارې بیزتي کې دې ته عظیمت وي، دا بیا ډېر اوچته مرتبه ده. هغه وی خیر دی، هېڅ پروا نشته، دا دې وخت کې ماله جایز دي چې د په دې خولې
دا کافرانو خبرو کم او پڑھ کی ایمان دے لیکن دا سے نکم پاگا بہتر سوچ عمل کوما صفا بے آواز کو لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ یو دے اللہ شریک نہ دے وہ ہبے ما شمان بے اور پسے کلل زے اور پسے لاگانے وباسے دمرا تکلیفونا پا مخدز مکہ چی پا دی لومبی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ تا بملاوی دل دا چاہتم ندی ملو شو اس بتسوے تب بلال جوڑ دا خدای ندی خوخ ولی دا کافرانو دا لاسا ولا اللہ عذاب ورکی دا ولی بلال تا دا کافرو دا لاسا عذاب ملاوی گی دا خود دنیا دا امتحان زیدے کله به په وجود تکلیف راځي کله به په مال تکلیف راځي کله به په بچو تکلیف راځي کله به په زمکه راځي کله به په کور راځي کله به په جیداد راځي دا خو د انسان مقصد نه دی ورپسې خیرت به بیا د کامیابی وي نو ننم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې په عراق کې په چیچنیا کې په بوسنیا کې په نورو ملکونو کې دا د حضرت بلال د عبرت واقع ځان تر مخکې کړي حضرت نبی علیہ السلام صبر نږدې صحابي دومره نږدې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو دل پلار باندې ته او د مکه مشرکانو دی راګر کړی بلال او وਹੀ او ټکای او راکاږي او کله پسینه په دې طرف راواړی په دې شاول تیګی کې دی ټوپونه په وای کله په دې شابه دې سملې پسینه ولا ګټ کې دی ټوپونه په وای ما شومان ور پسې لاګانې وباسي حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مکه سردارانو کې سردارو ورنږدې شو امیہ توی داستا غلام دی ویو یره مهربانیو کدا په ما اوله وه وې د زمونږ د پلار نیکه دین پرې خیر وې څه چلو شو د خپل دین لیکن وې نه پریدو سزا به ولا ورکو وې خرڅه نه چې دې نه په بیا والم وې ډیره خدا هغه وې راشه ځان ته خلاص کا هر وخت مونږ وو خلک وو او ټول اوس بل منځونه کوي زما کار روزگار نه کیږي پیسې کوم پسو خرڅه امیہ ورته ډیر لوی قیمت وي چې ابوبکر به په دومره غټ قیمت والی کې به وان نلی وی په دومره پیسو یې خرڅې ویو ویرا کلاس جوړو شو پیسې راوړې امیہ ته اوس پارلو بلال ته وی راځه دې کزان سره راوس دې از واغشت او ځان ته کور ته راوست نو حضرت بلال وته سوی ها نبی علیہ السلام ته خبر شو ابوبکر سجل دی کوئی سیب بلال عذاب نه خدای بچ ولی ما په بیا واغشت چې ما باغ شو زما غلام دی اوس خو دې سو ګوتې ولی یوسی نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکر ما ځان سره شریک کا لګي پیسې به زه درکما نو دا بلال به زما ستا په شریکه غلام شي ما ځان سره شریک کا پکې وینا د الله رسوله په بلال کې څوک نه شریکو نو چې دې راوس نو بلال رضی الله عنه ورته کېناست وی ابوبکر کله د خپل ځان د خدمت لپاره غشتم خو ډېره خبره ستا خدمت بکو او کدری دا اللہ دا پارا غشتے منو ما خدای پرې چې د الله عبادت وکم پرې مې د خپل الله تا چې د خپل رب عبادت وکم وی بلال ما ځان لنه غشتے ما الله لا غشتے زما د خدای د پارا آزاد کړي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بفرمایل وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار آزاد کړي دی گورا بلال تبع سردار وی اعتق سیدنا زمون سردار بلال آزاد کړي دی وی ذا الله د پاره ما آزاد کړي وی ډېر خدو ز پېښه زما رب پېښه او زما در عبادت پېښه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 24 غنټه به موجودو 24 غنټه جدا کېده به نه هجرت د مدینه منوره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ نو په دویمه هجره کې پیغمبر علیه السلام د مرګرو سره مشوره وکړه چیرې د مانزه لپاره بس کو د بان لانو مقرر سبقو صحابه راغون کړل چاوي صاحب اور ببلو نو چې لوګي براوخي او خلک یې وویني نو مانزه برازي د مانزه په وخت کې به اور بلو وینا دا خو د مجوسو کار اورونه خو د عبادت لپاره مجوسیان بلې بل چا پکې دا تجویز ورکړه چې ټلې بټنګو چې کله د مانزه وخت شي وی دا خو د عیسایانو کار دی بل چا دا تجویز ورکړه چې شپېلې به وو یو خکر کې به پوکې وباسو
هغه ښکر چې مونږ او شپېلی وو خلک به مانځله راغونډېږي وی دا خو د یهودو کار دی. بل چا پکې تجویز ورکړه وی صاحب یو اواز به کوو الصلاة جامعه، د مانځه وخت د خدای مو به که مانځله راځئ. دا ماسخوتن د مانځه نه پس دا میټینګ فیصله په دغه وشوه چې بس د مانځه وخت شي یو کس به اواز کوي الصلاة جامعه، خدای مو بخوا د مونځ وخت دی مانځله راځئ، دا اواز به کېږي. لاړل صحابه کرام رخصت شو کورونو ته لاړل. چې لاړل د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا یو صحابي دی د نبی علیہ السلام د خوب ولید وی د مدینه منورې په بازار کې روانې یو سړي سره ټلی ده، هغه ټلی خرڅوي. زه ورغلم د الله بنده دا ټلی خرڅوي؟ وی هغې وی چې او ته پې څه کوې؟ وی مې چې دا به مونږه د مانځه دپاره او ټنګو خلک به پې رابلو، اوس خوب یې نه که نه. سړی ورته وایي د دې ټلی نه یو ښه شی درته نه ښیم چې خلک پې مانځله بلې؟ وی وښایه. دا بانګ یې ورته وکړو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر. الله ډیر لوی دی، الله سره هیڅ څوک برابر نه دی. زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې الله سره شریک نشته. اشهد ان محمد رسول الله، د دې خبرې ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله برگزیده پیغمبر دی او زمونږ د هدایت لپاره الله را لېږلی دی. حی علی الصلاة، اے خلق مانځله راشي. حی علی الصلاة، اے خلق مانځله راشي. حی علی الفلاح، اے خلق کامیابی لراشه، د کامیابی عبادت لراشه، د کامیابی ځای لراشه. بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی، الله ډیر لوی دی. لا اله الا الله، د عبادت لایق ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشته. دا بانګې وته او اقامت یې موته وخو ویل اول به داسې وې او چې بیا کله مانځه ته ودرېږې نو بیا به د اقامت وې قد قامت الصلاة به پکې وې چې خدای مو بخه مونځ قایم شو، مونځ ته جمع ودرېده راځئ. دی چې د خوب نه راویښ شو په منډه راغی نبي کریم. دا اصلي خوب سړی د پېشمني وخت کې نیسي عموما ویني. راغی نبی علیہ السلام له وی د الله رسوله ما خو بېګا داسې خوب ولید یو سړي ټلی خرڅوله بازار کې. مې چې دا خرڅی نه وی ولې نه څه پکې مې چې په دې مانځله خلک بلو. وی ښه شی راته ښیم. مې چې وښایه وی دا بانګ یې راته وښو. نبی علیہ السلام مو به څنګه بانګ وته یې واورم چې وویره وی انها لرؤیا حق ان شاء الله. دا رښتونی خوب دی، رښتونی خوب. پیغمبر علیہ السلام چې معراج ته تللی و دا بانګ یې اورېدلی خو دا ورته پته نه وه چې څه دپاره دا بانګ دی. هلته یې د فرشتې نه بانګ واورېد، پته ونه لګېده چې دا بانګ څه دپاره دی. نو چې ده ورته خوب بیان کړه چې ما ته خو هغه فرشتې ووې چې په دا بانګ داسې وایه، نو ورته پته ولګېده او ما ته خو چې معراج کې هغه فرشتې کم شی ورولی و خو دې دپاره دی. بس وی دا رښتونی خوب دی. ښه اوس هغه صحابي ته وی عبدالله ابن زید ته حضور پاک مبارک داسې ورته نه وي چې پاسه اوس خلک شا بانګ وایي د مانځه وخت دی. وی داسې کار وکړه قم مع بلال فالق علیه ما رأیت. تا چې کوم خوب ولیده بلال سره ودرېږه دا ورته وایه، تا لیدلې دا ورته وایه فانه اندا صوتا منک، دې ستانه په اواز کې اوچت دی. او بل روایت کې راځي احسن ښکلی اواز یې رستانه، اواز یې م ښشته دی او اواز یې م اوچت دی. تا چې کوم خوب ولیده ته یو یو ټکې وایي چې دی اقسې وایي. نو لومبې بانګ د ټولو نه مخکې چې کله بانګ مقرر شو د نبی علیہ السلام په جماعت کې حضرت بلال رضی اللہ عنہ شروع. ګوره د هغې سختو بدل الله ورکو که ورې نه د هغې تکلیفونو بدل ولا رب العالمین ورکو. الله د چا تکلیف د چا محنت ګورې ضایع نه ګرځوي. زما چې څوک خدمت وکړي چرته به یم زه کوشش به کوم چې بدل خو اخلاص کړم. نو الله به څنګه مسلمان او بیا د هغه انسان چې د الله لپاره په بلال چې سخت تېرېدی خو د الله لپاره پې تېرېدی که نو الله به څنګه بدل پرېږدي. الله تا ته وایي بدل خلاصوه.
تا ته وایي چې څوک د سره خو کې ښېګړه ورسره کوه نو چې د رب العالمین سره څوک خو کې د الله د دین سره څوک خو کې نو الله پاک به د هغې بدل خلاصوي او که به یې نه خلاصوي څونه بهترین بدل یې وله ورکړه نو بس صاحب دی ودرېده حضرت بلال یعنی عقل خدا وایي چې کوم صحابي خوب لیدی دی پکار چې بانګ هغه ووایي زه پرېږده دا ړومبې خو دې ووایي که نه بیا به بلال دویم بانګ ووایي وروسته به بلال مقرر شي نه اوس الله ولا هغه بدل خلاصوي بلاله سختۍ یې تېرې کړې دي داسې سختۍ یې تېرې کړې دي چې داسې قرباني چا هم نه ده ورکړې اوس داسې ثوابونه در کوم چې دا به چا ته هم حاصل نه شي څنګه ګوره د پیغمبر علیه السلام په ټوله زندګۍ کې بانګونه ده ویلي دي نو چې بانګ یو سړی ووایي او د دې سړي په بانګ 100 کسه راشي مانځله 200 کسه راشي 100 کسه راشي د هغه 100 چې د مانځه څومره ثواب کېږي دومره د بانګي کېږي وایه که نو ثواب پکې شته که نشته به بانګ یو سړی وی الله اکبر د ده بانګ 1000 کسو واورېده او 1000 کسان مانځله رالل د هغه 1000 کسانو د راتلو چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي د هغوی برابر ثواب به د بانګ والا کېږي نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې صحابه د بلال په بانګ راتلل جومات ته د هغې صحابو چې د مانځه څومره اجرونه ثوابونه کېدل د هغې برابر د حضرت بلال کېدل دا خو زم چې د دنیا کمپیوټر به هم دغه د بلال دا نیکۍ صرف د دې بانګ دا نیکۍ به ونه شمېري که نه به شماري وایه که نه رښتیا نو په زرګاو صحابه کرام دي او یو مونځ نه دي 5 مونځونه دي او ده به بانګونه وې چې ده بانګ وې د دومره اجر او دومره لوی ثواب نو عقل دا وي ځکه لکه طالبانو ته ویم عقل دا وي چې یاره نبی علیه السلام خو هغه چې چا خوب لیدی یو بانګ خو یې په هغه ویلی یو دوه خو یې پې ویلی وي نو بیا به بلال ته وې ته وایه لیکن عقل د رب العالمین د علم په مقابله کې هېڅ شی نه دی زمونږ عقل څه عقل دی عقل دلته دا وایي چې نه هغه خوب ولیده هغه له به الله اجر ورکړي لیکن بلال قرباني کړې ده دا ټول اجر او ثواب دا لوم دا خو کارنامه ده لکه لومبې بانک چا ووایي لومبې چې دا بانک لازم شوی دی یعنی بانک مقرر شوی دی لومبې چا ووایي حضرت بلال وایي چې بانک یې شروع کو دله خو الله آواز عجیبه آواز ورکړی ناشنا آواز و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان په صدر راکاږي په منډه منډه را روان دی چې راغې نبي رس تپوس وکړو څه چل شو وی دا چل شوی دی خوب لیدلی شوی دی وی قسم په الله چې ما هم داسې خوب اوسو لیده 14 صحابه کرامو 14 په دغه شپه دقه یو شان خوب لیدلی دا بانک 14 صحابو ته په خوب کې رب العالمین ښودلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړو نو د مکې مکرمې مؤذن مقرر شو حضرت بلال ته به بانګ وي بانګونه به وي که په سفر به نبی علیہ السلام تالته به بانګ وي یو ځل پیغمبر علیہ السلام په یو سفر تللی چې کله واپس راتله نو نبی علیہ السلام مبارک په دې اخیری شپه کې به خوب کو بیا په سفر کې ستړي شو د شپې سفر وکړو چې سبا ته لږ وخت پاتې شو یو ځای کې خیمې خښې کړې قافلې ودروله یاره وي څوک به زمونږ څوکۍ وکړي د مانځه لپاره یو کس به ویښي سبا ته به ګوري چې سبا راوخېږي چې مونږ پاسئ چې مونږ مونځ وکړو ولې مونږ ستړي یو هسې نه که ټول وده شو نو را باندې نور راونه خېږي حضرت بلال وایي زه به صیب دا وکړم تاسو ټول وده شئ چونکې بانګ خو هغه وې زه به ستاسو څوکۍ کوم او چې کله سبا راوخېږي زه به بانګ ویم تاسو وپاسو ډېره صحابه ټول وده شو نبي علیه السلام مبارک هم وده شو بلال راغی او داسې وکړه په مانځه ودرېده زه خو ویښېږم تر سبا پورې نو هغې پورې به مونځ خپل کومه که څملاستم خوب به راشي مونځ یې کو خو چې سبا ته داسې یو 15 منټه ټیم تقریبا به ورسره ګړی هغه وخت کې وی نه لږ وخت پاتې شو نو دی راغی او دا خپلې کجاوې ته ډډه وواله او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخېږي مونځ مې وکړ نفل نو زه به نبي علیه السلام سره د ملګرو پاسو ډډه یې داسې والده خوب والا خدای وروست وده شو چې وده شو صاحب سبا راوخته وخت د مانځه تېر شو صحابه هم وده دي نبي علیه السلام هم وده دی بلال هم وده شوی دی نور راوخت چې نور راوخت د ټولو نه مخکې پیغمبر علیه السلام بیدار شو چې بیدار شو الله اکبر یا بلال ای بلال دا دې څوک کړل مونږ سره ته دې خوا راشه لبیک وسعدیک د الله رسوله حاضر یم تا دې را سره څه لوبه وکړه تا ته ما نه وي چې ته به ویښې مونږ به مانځه له پاسې
نو ته موده شوې ګوره مونږ باندې سبا نور را باندې راوخته او ورته څه وایي هغه مو خيار دی که نه وی اخذ بنفسی الذي اخذ بنفسه دا الله رسوله خو چې چا تاله خوب دروستی واغې ذات مالم خوب راوسته که نه عجیبه جواب دی که کم ذات چې تو ده کړی وې هغې ذات زه موده کړم نو دغه دی دا ډړمې والا سبا ته مې کتل خوب راغی وی ښځه ټیک ده دې کې هم د الله یو حکمت و دا یو مونځ د پیغمبر علیه السلام نه الله قصدن قضا کو چې امت خو چل زده کي که نه قضا مونځ به څنګه کې یا که سبا د یو امتي نه مونځ قضا شي چې اړه خو نه خوري یاره زه اوده پاتې شو مونځ قضا شو اړه به نه خورم زه د نبي علیه السلام نه هم داسې شوی دا بعضې حکمونه رب العالمین د پیغمبر علیه السلام نه صادرول قصدن وی داسې کار کوو یو خو د شیطان غلبه ده دې ځای کې ګوره مونږ دا خوب راوست او بل دا چې د انور راخیږي دا وخت مکروه وقت دی ځای چې ردې دی نه بار ځان وباسو دا هغه دی نه لاړل بل ځای کې پړو واچو بلال ته یې بانګ وایه بانګ یې ووایي اقامت یې وکړو مونځ یې نو پیغمبر علیه السلام سره یوازې په مدینه منوره کې نه ګورې په هر ځای کې به بلال لګیا او خپل بانګ به یې وي د مکې مکرمې سفر دی مکه مکرمه چې کله په 8 هجري کې فتح شوه حضرت بلال ورسره دی پوټې به ترې ګورې نه جدا کېده چې مکه مکرمه کله فتح شوه 360 بوتان دي دا بیت الله نه غیر چاپېره چې دا کم ځای کې خلک تاویږي مطاف ورته وایي 360 بوتان چې دا کافر به تاوېدل هغه خپلو بوتانو له به یې لاسونه وړل بیت الله کې دنم غټ غټ بوتان ولاړ دي نو چې کله مکه فتح شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مزیدار چوکه وه یو بوت ته به یې چوکه وړه قوله به را پرېوت بل بوت له به ورغې چوکه به یې ورته وړه قوله به را پرېوت ټول بوتان یې دړې وړې کړل او صحابو ته حکم وکړه دا یو څه مات کې وغورځوئ خو بیت الله پاک کې دنه هم پاک کې او بار هم پاک کې دنه پکې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړي هغه هم راوویستل دنه هم پاک شو بار هم پاک شو اوس په بیت الله به اذان به څوک وایي دا په بیت الله کې لومبی اذان دی هدې نه مخکې په بیت الله کې اذان نه دی شوی ځکه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې خو بانګ لاونه مقرر نو او د هجرت نه پس خو 8 کاله تیر شو خو مکه مکرمه خو د کافرو سره وه بانګ دا لومبي بانګ دی په مکه کې د بیت الله په خوا کې دا به څوک وایي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته این بلال بلال څه راو شامله راو بله راوی بله صحابه ورپسې لاړل وی نبی علیہ السلام دی غواړي چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته مخکې ودرېد بلال لبیک دا عادت ته چې کله به علیه السلام ول آواز ورکړه ته به لبیک وسعدیک د الله رسول درته حاضر ولاړ او چې څه خدمت رانهلې هغې ته حاضر ولاړ وی بانګ به وی خد الله رسول بالکل به کم ځای به وی حیث امرتنی د الله رسول چې کم ځای ته حکم کې زه خو غلام یم کوم ځای چې حکم کې بس ما ته حکم کو چلته بانګ ویم نو د بیت الله په دې سر د پاسه د بې ضرورت او درېدل مکروه دي بیا ادبي ده که ضرورت وي یو سړی په عبادي کوي یا یو سړی د پاسه پې سیمټ مګي خټه مګي لرګي پرېږدي خو ضرورت دی خو بې ضرورت د بیت الله د پاسه ودرېدل دا منع دی اوس هم د جهاد پابندي ده چې جهاد هم ځي د بیت الله د پاسه به نه تېرېږي اخوا دې خوا به تېرېږي دا غټه بې ادبي ده وی کم ځای به بانګ وی حیث امرتنی د الله رسوله چې کم ځای کې ستا حکم ایمان حکم کوه وی داسې وکړه د بیت الله دې سر ته وخېږي او د بیت الله په دې سر دا لومبې بانګ ووایه لومبې بانګ په بیت الله کې چې بوتان مات شو چا ووی بلال رضی الله عنه او کم ځای کې ووی د بیت الله په سر او داسې خشته आवाज چې کم आवाज د الله اکبر دو وی نو په مکه مکرمه کې په کورونو کې بعضې کافران پټ شوي ځکه چې نبی علیه السلام حمله وکړه په مکه مکرمه بعضې کافران په کورونو کې پټ شو بعضې ښځې په کوټو کې دننه ننوتې ښځې مسلماني خو د هغې خو کفر وکړه د مسلمانۍ سره خو دشمني وه
نو بعضې ښځې په کوټو کې دننه پټې شوې چې دا مسلمانان لاړ شي نو موږ به بیا روځو، او بعضې سړي پټ شو په کورونو کې دننه چې دا نبي علیه السلام او مسلمانان لاړ شي نو روځو به. تاریخ لیکي چې کله بلال په خوږ اواز باندې بانک شروع کړ نو هغه د کافرو د مشرکانو ښځې او سړي د کوټو نه ورته بار راووتل. او دا څه دي؟ وی الله اکبر الله اکبر. د ده په بانک رب العالمین په کوټو کې پټې ښځې او سړي مسلمانان کړل. داسې بانک به وي. ځان سره نبی کریم بیا د مکې مکرمې دپاره بل امام مقرر کړ او ځان سره نبی علیه السلام واپس مدینې منورې ته راوست. ځکه د پیغمبر علیه السلام مؤذن دی. د نبی علیه السلام په مخ کې به د پیغمبر علیه السلام په خوا کې به بانګ وی، د هغې مؤذن دی. چې کله د دواړو جهان مبارک سردار وفات شو بس وینه نه پس به بانګ نه وی، هلکه بانګ به وی نه وی، بس فیصله مې دا کړې. د نبی علیه السلام په مخ کې مې بانګ ویو چې هغه وفات شو بس بانګ نه ویم نه. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درخواست ورک وی جهاد لمې ولېږه شام ته، مجاهدین تللی دي، ما له اجازت راکړه زه جهاد لرم. وی تا ته اجازت نشته ته به هم دلته. رضی الله عنه یو وخت شام ته لاړ، چې شام ته لاړ ټولو خلکو استقبال وکړه، امیر المؤمنین دی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ هم په هغه استقبال کې ولا راغی. چې راغی نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ډېر داسې عجیبه نظر ورته وکتل، بلال ډېر بد دی راسره وکړه. ولې امیر المؤمنین؟ وی ګوره تا زموږ خوا پرېښوده، وی جهاد له راغلی نو چې شام ته داخل شو وی بلاله بانګ ووایه. یو بانګ خو مونږ ته ووایه، وی ما خو پابندي لګولې ده، بانګونه مې پرېښي دي. ولې؟ وی بس د نبي علیه السلام د وفات نه پس ما خو بانګ هغه ته وی، بانګ نه ویم. وی نه خامخا به بانګ وی، مجبور یې که نو بانګ ته ودرو. عمر فاروق تاریخ لیکي چې حضرت بلال بانګ شروع کو، وی د عمر فاروق دومره وجړل دومره چې د هغه کمیس او ګیره د اوښکو نه ډکه شوه، او چې څومره صحابو ټولو جړل. وی بلاله مونږ ته د پیغمبر علیه السلام د جون وخت را یاد کړ، هغه منظر دی را یاد. نو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ته نو مونږ سره لاړ شوی نه ځم، بلکل نه ځم، مدینې منورې ته نه ځم. چې لاړ شم ما ته د پیغمبر علیه السلام د جون نقشه را یادېږي، نه ځم. نو د شپې د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې ولید. وی بلاله دومره بې وفی، دومره بې وفایي څوک کوي؟ ولې د الله رسوله؟ وی چې زه نه یم نو زما کلی خو شته که نه، زما جومات خو شته که نه، زما وطن خو شته، زما کلی دی ولې پرېښی دی؟ نو چې راویښ شو نو فورا یې څاروی تیار کړ. هلی وی ما د خپل محبوب خپل دوست خپل یار رانه ګیله وکړه، شابه زه مدینې منورې ته ځم. نو راغی واپس مدینې منورې ته. نو چې مدینې منورې ته راورسېده نو خلق پې خوشحاله شو او درخواستونه شروع کړل، صاحب بانګ ووایه، بانګ له نیم راغلی. بیا وله نور خلق راغلل، بانګ به وی، بانګ له نیم راغلی. ولې؟ وی زه چې دلته ودرېږم او بانګ ویمه نو قسم دی چې ما ته هغه د پیغمبر علیه السلام د زمانې دور را یادېږي. خو چې زه به کله ما به بانګ وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه مبارک خشته مخ ته کتل. نو ما ته وښایه که نه هغه مبارکه چهره شته چې زه ورته وګورم. په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه ښکلي مخ ته کتل. او چې دی به جوش کې راغی، جوش کې، نو نبی علیہ السلام به ورله آواز ورکړه، بخ بخ یا بلال، واه واه، لکه یو سړی نعت وایي که نه، هغه شته ښکلی نعت وایي، نو خلک ورته وایي واه واه، عرب وایي بخ بخ، واه واه یا بلال. نو ما ته به هغه واه واه څوک کوي؟ د حضور پاک مبارکه خشته نورانی چهره، او چې هغه به راته واه واه کول، هغه الفاظ نشم ویلی ما، نه ویم. جرګې شروع شوې؟ بلکل نه ویم. حضرت حسن او حسین ولا راوستل، سار وختي دی، پښمنې دی، ماسخوتن یې بانګ ونه وي، ماښام یې ونه وي، مازدیګر یې ونه وي، دا دواړه ولا راغلل. بلاله د خدای دپاره
د پیغمبر علیہ السلام دا نوسین در لپا جرگه روستی دی مهرباني وکړه دا بانګ ووایه وی ښه ده ډېره ښه ده نو سحر وختي پېشمني بانګ ته ودرېد نو چې بانګ یې کله شروع کړه الله اکبر په الله یقین وکړئ چې زنانه په کوټو ختې او ماشومان د خوبه پاڅېدل او جومات ته رالل او ټولو منډې کړې هغه یې د نبي علیه السلام زمانه بیا راجمدی شوه هغه د بلال بیا بانګ وی هغه منظر چې کله نبی علیه السلام په محراب کې ناست و ده بانګ وی هغه ټول منظر را مخکې شو ماشومان رالل زنانه اوچتې شوې په دیوالونو ختې خلک ټوله مدینه کې خوب نه پاڅېدل او یو لویه غوغا جوړه شوه او بیا بانګ کې وی اشهد ان لا اله الا الله او چې بیا وی اشهد ان محمد رسول الله د نبی علیه السلام نوم ته ورغې وروستو بانګ یې ونه ویلی شو د هغه بانګ د چبوترې نه راپرېوت بېهوشه شو راپرېوت د نبی علیه السلام د نوم سره بېهوشه پرېوت نیم بانګ یې وي نیم یې ونه ویلی شو هغې وله لاسونه او خپې مګل چې هوش کې راغی زه راته وایم چې ما وجنی نشم ویلی بیا لاړ دمشق ته واپس د مدینې منورې نه وي مدینه منوره کې نشم ټینګېدی زه چې دلته اوسېږم نو ما ته د خپل حبیب د خپل محبوب هغه مبارکه نورانی چهره را یادېږي او ضمیر مې نه مني چې دلته کې ناست یم او د حضور پاک په محراب کې او زه د بانګ به نه ویم او ویلی نه شي دا دومره لویه صله وله رب العالمین په څه ورکړه دا د هغه قربانو برکت وګڼه الله د چا قرباني بېځایه نه بوځي که تا قرباني ورکړه په بدن په بچي په مال په نفس په عزت په هره طریقه باندې یقین وساته چې رب العالمین د دې بدل بدله خامخا خلاصوي که دنیا کې د اخلاص نه کنو آخرت خو الله سره شته کنه نو میر پیغمبر علیه السلام یو ځل او ده چې به بانګ ویجي با عادت یې مو خادم و د نبی علیه السلام چې بانګ به خلاص کړ او نبی علیہ السلام به چرته جمعات کې نو کور به بعضې وخت کې به داسې هم وه نو بیا به ورغی پیغمبر علیه السلام ته دروازه کې به ودرېده چې د مانځه وخت به شو حی علی الصلاة هسې د بانګ نه پس بیا سې اواز وکړو لکه موږ وایي مانځه له راځئ حی علی الفلاح یا رسول الله د الله رسوله مانځه له راځه د الله رسوله کامیابۍ ځای له راځه نو نبی علیہ السلام سره کبلاس کې څه شی ابه وغورځو را منډه به بلکې یو ورځ وای نبی علیہ السلام مبارک غوښه خوړه هغه غوښه ډېره وه ورسره کور بندیان هم دي نو په چاړه باندې د هغې نه لږه لږه غوښه کټ کوله او داسې وکړه مانځه ته لا یو څو منټه وو غوښه یې پرې کوله بلال بانګ وی خو د بانګ او د مانځه منځ کې یو فرق راغی بلال او دروازه کې ودرېده حی علی الصلاة یا رسول الله دا الله رسول منزل رازا نبی علیہ السلام مبارک او خندل چاړیو غردولا وی ما له تربت یمینه وی لاسونه په خاورو کا کړشا وخینه ډوډۍ نه وستو وی خندل او بار ته ولزر په منډه راوته بلالا ډوډۍ نه دی وستو لکه صبر خو دې کړو او اختر مانځه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خذ بمراتل سړی بمراتل نو چې کله تقریر به وکړو ټوټ سپیکر خو به ونه بلال به ځان سره که راځی نو ښځو له به ورغی ښځې به شاته ولاړې ښځو ته به ځان له تقریر کوو هغوی له به صدقې ترغیب ورکوو صدقه ورکې خیرات ورکې نو چې ښځو نبی علیه السلام د خیرات او د صدقې بیان به وکړو نو ښځو به غوږ ته ګوتې کړې والی به یې ویستې والی او مری ته به یې ګوتې کړې میل به یې ویسته بلال ته به یې څادر کې اچوه وسره به لکه د خادم ګرځېده ابه څادر کې واچول یو بیاړل نو اختر کې خو فقیران او مسکینان راغلي په هغې به نبي علیه السلام فورا هغه څیزونه او هغه مالونه تقسیم کړل ورسره به ګرځېده بلال چې معراج ته نبي علیه السلام تللی دی واپس راغی نو بلال ته وایي حدیث دی بلاله څه عمل دې کړی دی یو عمل لا ته وښایه ولې ویده چې کلم جنت ته تلیم په خوب کې او که په ویښه کله نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د دې پیزار کشار اورېدلی دی
دا خادم د خپل مشر نه عموما مخکې رواني لار ورته برابروي. ستاره پیزار کشار لکه ګرځې په ځمکه او په جنت کې د سپلو کشار اورېدی شي د نبي علیه السلام سره نږدې. دې نه لوی منقبت بل شته ورونو؟ دا څه عمل دی کړی؟ وی صاحب به 2 کاره کوم، یو چې بانګ ووایم نو ورپسې مونځ کوم، او یو چې کله اودس وکړم نو 2 رکعاته مونځ کوم. تحیة الوضو ورته وایي. چې کله سړی اودس وکړي او وخت وي نو 2 رکعاته نفل وکړه، او که وخت نو د سنتو وخت و لماسپخین دی خیر دی هغه وکړه، او که جمع تیاری بیا پرېږده، او که وخت درته ای او مکروه وخت هم نی نو 2 رکعاته مونځ نفل تحیة الوضو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا د دغې 2 رکعاتو برکت ته چې ته کې چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار د عرش سره اورېدی شي. او بیا ورته وایي یو بل خبره درته کوم خوشخبري، وی جنت کې ګرځېدمه یو ډېر خشته ناشنا محل و، او د هغې محل سره خوا کې یو وله بیده، او هغې وله کې داسې مزیدارې یخې اعلی خوشبویه اوبه وې چې زه نشم ویلی، او د هغې ولې په غاړه یو حوره ناسته وه، هغه حورې اودس کو، اودس دا چې مخ لاسینځئ، نو هغې حورې چې به د هغه ولې نه په لپ اوبه راواغېشتې او په مخ به یې واچولې، نو لکه د ملغلرو غوندې به د هغې د مخ نه څاڅکي پرېوتل. داسې خشته ښځه حوره ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې، په دې خپلو سترګو، او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې، او چې دا کومه وله ده جنت ستا د هغه محل نه بار بیده داسې خشته اوبه مې نه ولیدې. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا محل د چا دی؟ ډېر اعلی محل دی، بهترین. ویره دې حورې نه تپوس وکړه، او دا حوره څوک ده؟ وی تپوس دې وکړه د الله رسوله په خپله. وی ورنږدې شم، وی ما د هغه حورې نه تپوس وکړو، حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړه. ما یې تپوس وکړه چې ته څوک یې او دا بهترین محل دا د چا دی؟ وی دا ستا یو امتي دی مؤذن بلال، دا د هغه محل دی، او زه د هغه د جنت ملګری یم، د هغه په انتظار دلته کې زه ناست یم. نو نبی علیہ السلام مبارک به ورته خندل، بلال وی ستا د جنت ملګري ما لیدي ده، ده به وخندل. لکه یو سړی چاته وي ستا کور والا ما لیدي دي یا ستا ښځه ما لیدې ده، خوشطبي به کوله، وی بلاله ستا د جنت ملګري ما لیدلې ده، خدای پاک در ډېره خشته او مزېداره ملګرې در کړې ده. او تر دې ده پورې چې دی خو د رنګ نه تور و. مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې ورته وایي څوک به ښځه درکړي او که به در نه کړي، ځکه د رنګ نه تور و مو مرئیې وه ذات شوی و. نو د یو صحابي په کور کې تپوس وکړو، نو هغې وی بلال زمونږ لور غواړي، وی یو وی په خپله دې تپوس وکړي. بلال ته چې هغه خو په خپله دې تپوس وکړي، ډېره ښه ده چې ورغی. وی صاحب ته زمونږ لور غواړي، وی قربان ستا نه زمونږ لور، زمونږ لور در نه قربان. دا چا نه وی چې دی د رنګ نه تور دی، دا چا نه وی چې دی خو غلام و مرئیو آزاد شوی دی، نه خو چې د چا ډېرې ښځې کړي دي، اولاد یې ته نه دی شوی، اولاد یې نو، خو چې په چا به هم کم کورم ګوته یې ښودې ده نو چا ورته انکار نه دی کړی، وی دی خو سردار دی زمونږ، غلام نه دی، دا بلال زمونږ سردار دی. یو ځل د نبي علیه السلام دپاره د یو کافر یهودي نه قرض اخیستی، ځکه میلمانه به راتلل نو یا به څه یا به نو. نبی علیه السلام مبارک ورته وی لاړ شې چا نه قرض وغواړه. دې لاړ د یو یهودي نه قرض وغوښت، چې قرض یې وغوښت هغې کې یو څو ورځې پاتې و، دې بانک ته ولاړ دی، هغه یهودي راغی، او حبشي یهودي ورته وایي څو ورځې پس ګورې زما نیټه پوره کېدو والا ده، او خپلې پیسې ماله راوړه، او که دې راونهړې نو بیا به د هغسې مرئیې جوړوم لکه چې مخکې وی. ګورې راغی نبي علیه السلام ته کېناست، د الله رسوله د هغه یهودي نیټه خو پوره کېږي، 2-3 ورځې پکې پاتې نه وي. د بلال الله به څه پیدا کړي، دی پټ شو چې اوس به هغه یهودي راځي، زه غریب سړی یم،
وینا براته کوي اسنه جګړه را سره ونکي نقصان را نکي پټ شو مې هم په هغه ورځ باندې چې کومه دغه نیټه و پیغمبر علیه السلام له چا سمال لولېږي وی بلال څه شو وی سیب پټ شو وی راوی بلې دی خوراک وی دا هغه یهودي څومره پیسې دي وی سیب دومره وی دا واخله شابه هغه خپل شي ولا پوره لاړه وغه د یهودي چې څومره قرض و هغه ورته پوره نو دا ډېر لوی منقبت دی ډېر لوی عزت دی چې د پیغمبر علیه السلام خادم په سفر کې مرګري په مدینه منوره کې مرګري په مکه مکرمه کې مرګري په بیت الله د پاسه بانګ ویل چا دې تپوس وکړ وی ستا زړه کې دا تېرېدل چې د بیت الله د پاسه به ته بانګ وی نه ولې وی ما وی چې دا خو ډېر لوی عزت دی او ړومبې بانګ دی په بیت الله نو دا به چېته ډېر چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې صحابي وي دا به هغه وی یاره وی نبی علیه السلام ډېر انصافدار پیغمبر دی ډېر د انصاف نه کار اخلي بس بانګ یې دته سپارلی و او چې هر ځای به مقرره نو بلال راشه بانګ وایه او اواز یې خشته اواز و داسې مزېدار اواز چې سړي ته به یې جړا ور وستله خبره مې دې پورې کوله رونو چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې یو سړی دې دا نه وایي دا د عبرت خبره ده چېره ما خو ایمان راوړو او زه مسلمان شوم او په ما بس قربانی او تکلیف رانی شي او مفتو کې به جنت ته ځم نه خامخا را تکلیفونه به راځي که دې دنیا کې په چېته په مسلمان تکلیفي چاته ضرري د چا بچي ته د چا پلار ته د چا ښځې ته د چا رور ته مال کې بدن کې دغه نقشه یې ځان ته را مخکې کړي چې د حضرت بلال نه زه خدای ته زیات نږدې نه یم د هغه نه زیات نیازبین نه یم د هغه نه زیات کلک مسلمان نه یم د هغه نه زیات پیغمبر علیه السلام ته نږدې نه یم هغه باندې څومره تکلیفونه تېر شوي ما باندې هم تېرېږي او بیا هغه له رب العالمین د هغه خپلو تکلیفونو اجر په دنیا کې ورکړه او په آخرت کې ورکړه ان مع العسر یسرا سختی د باندې راشي الله به اسانتیا درکوي تکلیف بدل خدای پاک په دنیا کې هم خلاصوي او په آخرت کې باندې رب العالمین بدل خلاصوي باقي بانګ یو ډېر بهتر عمل یو حدیث پاک کې راځي چې څوک اووه کاله بانګونه وایي اووه کاله که پرله پسې به او که پرله پسې نه خو د اووه کالو بانګونه پوره کړي رب العالمین به جنت له بوتلي یو بل حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د دې بانګ د اواز چې کم کاڼې بوټي اوري د قیامت په ورځ به دا کاڼې او بوټي د الله په دربار کې ګویي کوي چې د بانګ ویلی دی الله ستا نوم یې اخیستی څومره خلک چې د دې بانګ والا په اواز راشي جومات ته د هغوی چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي بانګي له به رب العالمین هغه مر اجر ورکړي نو که یو سړی اوس وایي چې یو به وایي زه بانګ وایم ولې ثواب یې ډېر دی نو نبي علیه السلام مبارک مونږ ته چل ښولی دی وایي چې یو کس بانګ وایي چې کوم ښکلی اواز اوچت اواز ادې بانګ وایي او چې دا نور څوک یې اوري هغې دې ورسره جواب کوي چې څنګه دې بانګ وایي هغسې هغې د الله اکبر ورسره وایي صرف حي على الصلاة وحي على الفلاح کې لا حول ولا قوة إلا بالله وایي قد قامت الصلاة کې وایي اقامها الله وادامها اقامها الله وادامها دا منځ خدای همیشه قایم لري الصلاة خير من النوم کې وایي صدقت وبررت وبالحق نطقت کله پښتو کې وایي رښتیا دی وایي د نیکۍ خبره دی وکړه او رښتونې خبره دی وکړه نو چې دا بانګ والا کم الفاظ وایي او چا چې واورېد هغه کم الفاظ وایي د بانګ والا چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره ثواب به د دې بل سړي موشي پوره د نیکۍ نه د الله منې کوي نه پوره ثوابونه اجرونه در کوي خو که موږ د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړو رب العالمین دې موږ له د نبي علیه السلام په سنت او د هغه په طریقه عمل نصیب نو بانګ سنت دی او ویلې پکار دی که داسې یو ځای وي چې هغې کې جومات کې بانګ وویلی شي او خوا کې یو ځای کې خپل خلک خپله جمع کوي نو ضرورت نشته چې هغلته د بانګ وویلی شي یا په سفر کې څوک روان او ملګري حاضري نو که یو سړی هلته کې بانګ وایي دې دپاره چې یاره کیدي چې خوشا نور خلک وي هغې د مونږ بانګ وورې او راشي نو دغې وخت کې بیا بانګ ویل مستحب دي او هغه سړی د بانګ وایي چې اواز یې اوچتي اواز یې خشته ښکلې مزېداري هغه د بانګ وایي نو دا د بلال رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته چې کوم څه ښولي و د هغې مطابق رب العالمین دې دعا وکړي مونږ د هر قسمه تکلیفونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي څومره تکالیف چې نن په مسلمان دي
الله ته دا مسلمان د هغې تکالیفونه په خیر خلاص کړي. الله چې څومره کافران دي ته ورته اسلام نصیب کړي، او که اسلام هدایت په قسمت کې نه الله ته په خپل قهر تبا و برباد کړي. دو کې مریضانو ته یا الله تعالی شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران تنگ دست دی د حلال رزق نصیب کړي. یا الله چې چا په کورونو کې څه بیماری تکلیفونه دي هغه له په خیر بدل کړي. الله که د چاروانی دشمنی طرف غنې دي ته ولا په اتفاق او په اتحاد باندې بدل کړي. یا الله موږ د دواړو جهانو د غمونو نه وساتي، الله د پریشانونو نه وساتي، الله د مصیبتونو نه وساتي. څومره مشران وفات دي وبخي، چې څومره جمدی دی الله د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. پروردگار چا په لکه څه حاجت شریعت سره موافق دی الله ته پوره کړي. پروردگار مونږ ټول د بیت الله حج لبوت لګي، پزړونو او پجبم خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاری کړي، او د ګناه او د هغې د اسبابونو الله پامن کې وساتي، د فتنونو الله محفوظ کړي، د عذابونو د قهرونو الله محفوظ کړي، د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه. راشه ووره حقیقی بیان د عشق چې څنګه په دنیا گزران د عشق او د انګار نه چې گلزار ورته جوړیږي ګوره څومره دی اوچت مقام دشتا چې اقبال ته عقلونه حیرانیږي لا مکان ته رسیدلې شان د عشق جاندار سچ ټول به جانې غلامان دی ګوره څومره دی کوي فرمان دشتا جاندار سچ ټول بے جان غلامان دی ګوره څومره دی کوي فرمان دشتا وام د بلال سره چې قدرو د مینینو پس کروټو تیروي دوران دشته د بلال سره چې قدرو د مینې پس کروټو تیروي دوران دشته چې پخپل رضا خیجی سرددار تا منصور نگنی خپل سرتاوان دشپا چې پخپل رضا خیجی سرددار تا منصور نگنی خپل سرتاوان دشپا پس د مرګ به پکار د غنی گل شي پجوندون کې جوړوي سامان دشته بیا راشد پاکی منی وور بیانونه پېښ کې تکلیفونه تیر کړي دی بلال راشد پاکی منی وور بیانونه پېښ کې تکلیفونه تیر کړي دی بلال یا بلال تا ګورئ چې قربانی بدن ټول زخمی زخمی د محبت په سوي اندامونه پېښ کی تکلیفونه تیر کړي دی بلال راشد پاکی منی وور بیانونه پېښ کی تکلیفونه تیر کړي دی بلال راشد پاکی منی وور بیانونه پېښ کی تکلیفونه تیر کړي دی بلال پروت پزړه کې
چی صداقت گویا زبانی پا وحدانیت پروت پزڑا کی چی صداقت گویا زبانی پا وحدانیت کپسینے او دکانو انبارونا پیش کی تکلیفنا ترکڑی دی بلال راشد پاکی منی وور بیانونا پیش کی تکلیفنا ترکڑی دی بلال راشد پاکی منی وور بیانونا پیش کی تکلیفنا ترکڑی دی بلال چی پاوازش پسبا کیگی عرش عظیم تا غگ رسیگی چی پاوازش پسبا کیگی عرش عظیم تا غگ رسیگی د خدای پدر کی قبولو اذاننا پیش کی تکلیفنا ترکڑی دی بلال راشد پاکی منی وور بیاننا پیش کی تکلیفنا ترکڑی دی بلال یا بلال قربان کری د بدن ویني دا برکت ہو د پاکی منی او بلال قربان کری د بدن ویني دا برکت ہو د پاکی منی چپ نصیبی د دل بر شو وصالنا پیش کی تکلیفنا ترکڑی دی بلال راشد پاکی منی وور بیانونا پیش کی تکلیفنا ترکڑی دی بلال مدعی سنگا پزڑ درد من یہ غنی گلوائی چی دروغ جن یہ مدعی سنگا پزڑ درد من یہ غنی گلوائی چی دروغ جن یہ بیمار دمین پا قرار نکڑی خوبنا پیش کی تکلیفنا ترکڑی دی بلال راشد پاکی منی وور بیانونا پیش کی تکلیفنا ترکڑی دی بلال حسن یہ شغلی کوي حسن یہ شغلی کوي رڼا کړو جهان ټول خبرو یانو کی مخلری روخان حسن یہ شغلی کوي گل تر شرمیگی پا باغچو کے مثال نشتا پا جنتو کے مثال نشتا پا جنتو کے نوری تجلی کوي زمکا پاسمان نوری تجلی کوي زمکا پاسمان حسن یہ شغلی کوي حسن یہ شغلی کوي رڼا کړو جهان ټول خبرو یانو کی مخلری روخان حسن یہ شغلی کوي مخ یہ شغلی کړي لکافتاب شنڈی سریدی لکا گلاب سمرلوی اثر لری سترگو کی جانان حسن یہ شغلی کوي حسن یہ شغلی کوي
رڼې کړو جهان ټولو خبرو یانو کې مخلری روخانه حسن یہ شغلی کوي بیان زبور کې د پاک حضرت تورات انجیل کې د صفت بحث یې په خوی باندې کړه د قرآن بحث یې په خوی باندې کړه د قرآن حسن یہ شغلی کوي رڼې کړو جهان ټولو خبرو یانو کې مخلری روخانه حسن یہ شغلی کوي او زیات حسن دار دے پکل عالم کے ثانی نشتا بنی آدم کے شان اللہ ورکڑے دے ہر چا دیر دے قدر دان حسن یہ شغلی کوي رڼې کړو جهان ټولو خبرو یانو کې مخلری روخانه حسن یہ شغلی کوي او په قیامت با زمون غم خوار وی د امتیانو بتابدا د امتیانو بطرفدار وی کړي بشفاعت زمون مخ کې د سبحان حسن یہ شغلی کوي حسن یہ شغلی کوي رڼې کړو جهان ټولو خبرو یانو کې مخلری روخانه حسن یہ شغلی کوي غنی ګلوائی د زړه پمی